أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سورة بقرہ شروع ہوا. ابتدا کی دا قرآن کریم صداقتو اولنی ڈلا داغی پینزا صفتنو او داغی آخری انجام. بیا ورپسی مختصر دو آیاتونو کے دا کافرانو تذکرہ او داغی آخری انجام. ورپسی آیاتونو کے تذکرہ روانوا دا منافقانو دا حقی بد خصلتونو. یو بد خصلت ذکر کو چی پخلی کے یو سدی پزڑ کے بل سدی وما هم بمؤمنین دی مومنان ندی. دوے میں ہوئی یخادعون اللہ دی دوکا اللہ لور کئی. دوکا باز خلق دے اللہ لدوکا ور کئی دا مومنان لدوکا ور کئی پیغمبر لدوکا ور کئی. درے میں ہوئی وما یشعرون او دو کی شعور نشتی بے شعور خلق دے. نو سلورم میں فی قلوبہم مرضون دا خو مرضیان دی. نو ورپسی وی چی ولہم عذاب علیم دلی دا پارا عذاب درناک دے. نو ورپسی وی ماکانو یکذبون دا دروغجن خلق دی دروغ وی. ورپسی وی لا تفسدو فی الارض دی دا چکل ویلے کی فساد پزمکہ کی مکوی دا فسادیان خلق دے. نو چی تو توی لگا فساد مکوی نو دی فساد تا اصلاح وی دی وی انما نحن مصلحون ما خو مصلحان یو. نو ورپسی آیت کی اللہ دا آغی خبری تاکید کی چی ہم دی مفسدان دی لیکن دی پوئی گنا کئی فساد او آغی تا دی اصلاح وی. دا سی کلا کلا داسی کی گی دا یو سڑی پنیزبانے کوک شیسی دی. چاہے یو قصہ ذکر کرلا یو بادشاہو دا آغا سر عباسو عباس چا تواولت دا یو بڑای پا کور کی ورنا نوت. بڑای چی اولی دو نو دانے و تواچے ولی ویدا بچہ تو وگے شوی اگا خوراک نکو یو دا دم مخوکا گشیدہ دے زکا خوراک نکی رینچی پسی رواغستا مخوکے والا سیدہ کڑا. بیا اگا گرزے دے نشی ولی وید دے نکون غٹ شیدی نکون اتیم کٹ کڑا. نو بیا چیزی نو درون درون کی گی ویو دا وزر درنیشی دی وزر تیم کٹ کڑے. بادشاہ التگے اعلانو کو چالکا باز رکشے دے کہ چاراوڑ انام بول اور کوم خلق ور پرشو. آخر بازی برامت کو دا بوڑای دا کورنا وی چی بادشاہ اولی دو وی ما خو باز غوختو دا خو باز ندے ولی دا باز مخوگئی دا خو مخوگ نشتی. دا باز پنجی دا خو پنجی نکون نشتی. باز دا پارا الوطل پکاری دا خو وزر نشتی. وی چی دا بے قدر سر لاڑ شے نو دغشان چل بدا سر کی گی.
وس بوډۍ و نو هغه د باز په قدر څه پوهېده، نو هغه چې کوم هغې ورته سیده وې نو هغه خراب و. لکه داسې چل کې مخوږه وله ولې کټ کې وې دا خو زه اصلاح کوم. اگر دا اصلاح خو نه ده، دا خو ښه فساد دی، ښه خرابي جوړی. بعض دی د خوراک نه مې وباسي چې مخوږه دې ته کټ کړه خو خوراک به نشي کولی، چې پنجې یې ته کټ کړې نو بیا د خوراک نه دی وویست، دی ځان له ښکار کې ښکار به نشي کولی. مخوږه نشتی او پنجې نشتی، ښکار به پسه کوي. وزرې نشتی، الوتل به پسه کوي. نو کم چې خراب شی دی خرابوالی ته دی اصلاح وایي. اگر دې ته اصلاح نه وایي، دې ته خو تخریب وایي، دې ته خو فساد وایي، نو دی هغه فساد ته اصلاح وایي. نو الله وایي دا فسادیان دی ولکن لا یشعرون، لیکن شعور پکې نشتی. نو هغه ناښه ته ښه وایي، خراب ته ښه وایي. اوس دلته کې تذکره کوي د دې چې دی بیوقوفان دي. ورپسې وایي چې لا یعلمون دی پوهېږي نه، علم پکې نشتی. ورپسې د دې د منافقت خبره کوي. کله چې مؤمنانو سره میلاو شي موږ ستاسو سره یو، کله چې د شیطانانو سره د کافرانو سره میلاو شي موږ ستاسو سره یو. نو هلته کې ولې تل وایي وانما نحن مستهزئون، موږ خو مذاق کوو هغې پورې، مؤمنانو پورې دې مذاقونه کوي، استهزاء پورې کوي، سپکاوی کوي. نو الله بدلم ورکوي ښه یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. نو دی یو سرکشان دی، یو لاند دی، یعمهون سرگردان دی. او بیا ورپسې بل ذکر کوي اشتروا الضلالة بالهدى، اختیار کړي دا غوره کړي دا گمراهی په بدله د هدایت کې. هدایت پرې ښودی دی، هدایت ورکړلی گمراهی اغوستې ده. دا داسې خلک دي. نو فما ربحت تجارتهم، دی چې کوم تجارت وکړو نو دا فایده مند نفع بخش تجارت نه دی. وما کانوا مهتدین، او آخري بد خصلت د دې دا چې دا هدایت یافته نه دي، هدایت پکې نشتی. ما کانوا مهتدین دا 15 بد خصلتونه د دې ذکر کوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، او کله چې ویل کېږي د خلکو ته او خلکو ایمان راوړئ لکه څنګه چې ایمان راوړلی دي نورو خلکو. نور خلک څوک دي؟ صحابه کرام دي. دی چې څنګه ایمان راوړلی نو داسې ایمان تاسو هم راوړئ، داسې ایمان راوړئ چې په هغې کې دروغ نه وي، داسې ایمان چې په هغې کې خداع نه وي، دوکې پکې نه وي. داسې ایمان راوړئ چې په هغې کې دروغ نه وي، فساد پکې نه وي. آمنو کما آمن الناس، د صحابو ایمان هغه زموږ دپاره معیار وګرځاو. نورو خلکو ته وایي او تاسو هم داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې د صحابو ایمان راوړلی. د صحابو ایمان زما او ستا دپاره معیار دی. نو زما او ستا حق نشتی چې ما او تا په صحابو پسې ګوته ورچته کړو چې او پلان کې صحابي داسې کړي، پلان کې داسې کړي. بعضې چا لیکلي وایي صحابه خو ځان له سړي وو، په دنیا کې داسې خلک نشته چې هغه د تنقید نه بالاتري. وایشته داسې د تنقید نه بالاتر، زما او ستا د تنقید نه بالاتر خلک شتي. انبیاء علیهم السلام دی، صحابه کرام دی، زما او ستا د تنقید نه بالاتر دی. صحابو په مخبل منځ کې یو بل باندې خبرې کړلي، یو بل باندې تنقیدونه کړلي، لیکن زما او ستا حق نشته چې 1400 کاله وروسته دی یو سړی راځي او هغه د صحابو ته وایي تنقید. څه ته وایي تنقید؟ وایي دی ته چې کره کوټه معلومول. اوس به ته راځې او کره کوټه معلومه، په چا کې معلومه؟ په صحابو کې معلومه. حال دا چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله یختار لی صحابه، الله زما د پاره دا صحابه منتخب کړلی.
نو چې ته دا وې چا پلان کې صحابي خنو پلان کې صحابي داسې کړو پلان کې داسې کړو پاره کې کړه کوټه معلومه نو څه مطلب بداشي چې الله چې کوم انتخاب کړل هغه غلط کړل هغه نه پوهیدو زه پوهیږم دا ته پرشان خبره کې دا الله په انتخاب باندې ته اعتراض کې چې دا الله په انتخاب باندې اعتراض کې خطبه لار دغه نه خو غرزه دي د ایمان نه غرزي کې سړی په دی باندې هغه هر یو صحابي چې دی هغه غټ ته او کاغه د صحابو کې رستو صحابه دي هغه غټ ته او کو پښتو کې زمونږ وایي کش ته هر څه چي دي هو صحابه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه پشان د ستورو دي کمی پسې چې روان شو لار ته ورسي مقصد ته ورسي هدایت به بیا مومي صحابه کرام ټول عادلان دي ټول هدایت یافته دي نه چې سبګه چې د بل طرف ته تللی نه صحابه ټول د زړونو په اعتبار سره پاک خلقو الله رب العزت منتخب کړلی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلق خبره کوي وي جولې د تنسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته جوړی نسی او اے الله ومانیها الله الله فی اصحابی عام طور باندې خطبه کې دا حدیث لسته کی الله الله فی اصحابی او خلقو د الله نو یریږي دا الله نو یریږي زما صحابو حق کې لا تتخذوهم غرضا من بعد زمان رسل صحابو ته چتلا سوچت نه کوي ګوت او چت نه کوي زما په صحابو باندې چتا تنقید نه کوي د تنقید نشانه جوړه نه کوي لا تتخذوهم غرضا من بعدي نه جوړه نه کوي جو ګور اپ پلان کی داسي کړي پلان کی داسي کړي نو چې تکه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وینا د زمګه ته ورځي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو اذا ذکر القدر فاسكتوا واذا ذکر الصحابه فاسكتوا او کله چې د تقدیر مسله راشي ناغه کې بحث مباحثه مکوي خاموش شي تقدیر کې وباس نه کې پدې کې سره خرابيږي و اذا ذکر الصحابه فاسكتوا کله چې صحابو تذکر راشي نو دې کې خاموش شي دې کې خاموشي اختیار خبره بنه کې پلان کې صحابي دا سکړو پلان کې دا سکړي یو ښه بیان یو بل بد بیان نه صحابو بد منس بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي کله چې تاسو وینئ چې اوسړه زما صحابو ته بدرد وای هغه پسې خبري کوي هغه ته کنزل کوي سب شتم کوي فقولوا لعنت الله على شركم نو تو وای او ستا په دې خبره باندې ستا په دې شر باندې دی لعنتی لعنت الله علی شرکم است شر دی جوړ کړل صحابو پسې خبرې کې صحابو بارک الله وی اولئک هم الراشدون نا کامیاب خلق دي اولئک هم الفائزون ګن د صحابو شان الله رب العزت ذکر کړل قران کریم کې بعض علماء ذکر کړلی یوصل او یا آیاتونه دي چې پاره کې د صحابو شان الله ذکر کړل نو صحابو شان دا دینی مسله ده دا تاریخ مسله نه ده چې ته په تاریخ په ذریعہ باندې کې پلان کې صحابي دا سکړو پلان کې دا سکړو تاریخ عام طور باندې د نور خلکو پلاس کړي ناغه د دین بهکندی چې کې نو څنګه به کې دین چې د چا په ذریعہ باندې را رسیدل له هغه ته کټ کا خبره خلاص شي کا ا بدنام کا چې کله عالم دغه صحابه دې بدنام کړو جو پیغمبر نه دین چې کوم راغل له هغه ټول بدنام شو د صحابو نه دی خواته چې کوم خلکو دین را رسول له هغه بدنام کا ناغه دین به بدنام شي نو د صحابو مسله دا د دین مسله دا په کمزور روایتونو باندې نه ثابتېږي نو ته په تاریخ ثابت ہے نو اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس
او کله چې ویل کېږي د خلکو ته ایمان راوړی په شان د هغې چې ایمان راوړلی د نورو خلکو د صحابو په شان د ایمان راوړی وروسته به هم راځي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که د خلکو ایمان راوړ داسې ایمان لکه څنګه چې د صحابو راوړلی تاسو راوړلی صحابو نو دغه خلک به هدایت یافته شي فقد اهتدوا کما آمن الناس نه دغه مراد دی صحابه کرام آمنوا ایمانا مثل ایمان الناس مثل ایمان الصحابه قالوا انؤمن كما آمن السفهاء نو دی سوئی دی وی آیا منگا ایمان راوڑو پشان دا غیر لگا سنگا چی ایمان راوڑ دی بیوقفانو دا بیوقف خلق دے چاہتا ہوئی صحابہ کرام دوئی دا بیوقف خلق دے دا دا دنیا پسود و زیان مائے نہ پوئے گی پا دے زمانہ کی ہوتا ہوئی دا پا سیاست نہ پوئے گی ہوئی او چکل وہ سر دوکا والا ورکی وی سنگا سیاست موسرو کو دے زمانہ کے سیاست نو میں خود ہے دوکے چی سیاست وہی دوکے تا پراٹ تو ہوئی دوکے تو ہوئی دا با غلط چاک دا دے معنی ذکر کری یہ اشتے بگے بعض کتابونو گشتی خو غلطی ذکر کرلی او دا سیاست چی دے نو دا عربی لفظ دے چی دا عربی لفظ دے نو دا عربی لغت پسی ہو گورا تا پسی بل لغت گورے دے پسی انگریزی لغت گوری ناوی کی لکلی سیاست سے تو ہوئی پراٹ تو ہوئی دا دیو معنی دا نو دا دا عربی لفظ دے سیاست وی نظام چلول ہوتا حسن انتظام اگے تو ہوئی مخی انبیاء علیہ السلام جی ترشی دی بنی اسرائیل کی ترشی دی ناغی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء علیہ السلام بددی نظام انتظام نظام سیاست نظام حکومت دا بد صاحب دا پیغمبرانو پلاس کیوں اگی نخچانه شو چلوله نو دیوی دا بیوقوف خلق دیوی دی با دنیا پا سود و زیان مائی نپویگی علا خبردار انہم یقیناً دی چی دی هم الصفاو هم دی بیوقوفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پویگی نا دیگی پو نشتی کنا یو سڑے دے اگا بیوقوف دے قمقل لے او اگا پا دی مائی پویگی چاو زا قمقلیم دا سڑے خسڑے دے خوا دے بس زیتو رسی ایو سڑے داسی چاگن نہ پوئی گیا پدے با ہم نہ پوئی جزا نہ پوئی گم وی آکس کے نہ داند و نہ داند کے نہ داند در جہل مرکب عبید الدہر بماند داود زمانی عبود جاہل مرکب دے ہوئی دے خود سر اور پس پوئی گیا نا او کم سڑے چی نہ پوئی گیا پدے با ہم پوئی چاو سے نہ پوئی گم نہ دے بدا یو نہ تپوس کے دا بل نہ تپوس کے نزان بزیتا ہو رسی اچھی بلوئی نا نہ پوئی گا دے سے پوئے گم زان بدل کندی نا ارغڑی خوا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء نوئی دی آیا منگی ایمان راوڑو پشاند آئی چی ایمان راوڑ دی بیوقفانو خبردار یقیناً دی چی ہم دی بیوقفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئی گنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کل چی ملاقاتو کی دی دو مومنانو سرنو دی وی منگی ایمان راوڑ لے اظہار دو ایمانوں کی کلب ہوئی شکر پہ ایمان شکر پہ اسلام شکر پہ نبی آخر زمان لیکن آل دا اخکت ایمان نشتی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ او کل چی دی زان لشی دخپلو شیطانانو سرا یا اذا خلو دلدگی یو خلو دے یو اعلان دے نیاب دا خلو معنی بدلے پا معنی دا مزو بشی نو علاوہ بخبل معنی باندی نو کل چی لار شی دیخ بلو شیطانانو تا او یا خلو بخبل معنی باندی نو علاوہ معنی دا معا باندی بیا نو ازا خلو کل چی دی زان لشی معا شیاطینہم سرد شیطانانو خبلونا نازی تپوس کی علکہ تاس چل دروئی تاسو سنگ ہے پا کم دین معنی یئی قالو دیوتوئی اینا ماکم یقن من کستاس سریو من استاذ ملګریو ناغتی بیا تاسو کې لګن تاسو ال د سره تلوي
ندی وی انما نحن مستهزئون، یقینا من مسخره کوونکي یو، من مذاق کوونکي یو، من لوبي ګرمو واسي مجلس ګرمو وي. الله یستهزئ بهم، الله سزا ورکوي دی لرا د مسخرو د دی، و یمدهم او زیات کوي دی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې، یا مهون سرګردان دی دی ړاند دی سرګردان دی، ندی وس لار نی سرګردان دی د وسنخ کاری سرګردان شوی دی، خپل سرکشۍ کې سرګردان نه ونه سرکوزه دی. دغه سزا یہ تو ملاویږي. دنیا کې بعضې خبرې داسې چې داغه سزا الله پوری ور کوي. دی اوس لګیا دی صحابو پوری مذاق کوي، داغه سزا ملاویږي. دنیا کې داغه سزا ملاویږي. بعضې نور کارونه هم داسې دي، د مور او پلار نافرماني یو سړی وکړي، داغه سزا الله دنیا کې ور کوي. دنیا کې هم ور کوي. داسې وایي ولی آخرت کی چیزا خو اللہ با خپل سزا ورکی بیا. د مور و پلار نافرمانا هغه ته عاق وی. دنیا کې د عاق خود سا حیثیت نشتی، ولی دنیا حیثیت نشتی نو داغی حیثیت هم نشتی کہ اس طرح اولی کی چیز ما پلان کے سوی عاق کر لیں، دے عاق کے دے میراث نہ عاق کی عاق آغا دے قیامت کی دے بالکل صفا دے، ایسی نشتی گناہی نشتے دے روان دے التب راو نسی چرت زی دانا مور پلار خب دی نشید لے دا مور پلار پا کیس کی بے راو نسی خوا دیس خلق خود دنش برابر دینو چاہم ٹول ہر سکے معاملے ٹول صفا دا او صرف مور پلار تے خپائی دا بر کم خلقی خوا و چې مور پلار دې خپه دی نه دی به نور اخواتم خرابي. نه خبره خو کېدی نه شو که بالفرض داسې شي چې ټول هر څه معاملې ټولې صفا کړلي او دته ټکټ میلاو شو جنت ته ځه، هلته به د مور پلار په نافرمانۍ کې راونسي، هغې ته عاق وایي. نشي تللی جنت ته نشي تللی څو پورې مور پلار رضا شي نه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا کسان دي چې اغستی دا گمراهی په بدل د هدایت کې، دین الله هدایت ورکړو. د دې سره هدایت وکنال ته کې اول کې ویلو آمنا بالله وبالیوم الاخر، دانګه هدایت الله ورکړو هر یو وړو کې پیدا کیږي په فطرت د اسلام باندې. نو دی آغا هدایت پرې خو گمراهی واغستا. بل دا د اشتروا الضلالة بالهدى دی پیسې ورکړي ښا پیسې ورکې د گمراهی د اغستو د پاره. اشتروا الضلالة اغستی دا گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې، په مقابله د هدایت کې. یا ورکړه د اشتروا په معنی اختارو، ورکړه د دی گمراهی لرا په بدل د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم، نو هیڅ فائدہ ونکړه تجارت د دی. وما كانوا مهتدین، او نه دی لار موندون کی. چې کله دی دا تجارت کو نو پدې کې سودمن شو، څه فائدې وکړه نه سودمن کی کلا. فما ربحت تجارتهم، اس فائدې ونکړه گمراهی واغستا هدایت پر هلاردار سنوت. وما كانوا مهتدین، نه دی لار موندون کی. د دې زمانه بس کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کله چې ویل کېږي دې ته ایمان راوړئ کما آمن الناس، لکه څنګه چې ایمان راوړل دي صحابه. قالوا دا خلق وایي نؤمنو، آیا ایمان راوړو موږ کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بیوقوفانو. الا خبردار انهم هم السفهاء، یقینا دی چې هم دی بیوقوفان دي. دا بیوقوف ټول په دې کې راجم دی، ولکن لا يعلمون، لیکن دی پوهیږي نه. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، او کله چې دې ملاقاتو کې دا کسان سره چې ایمان راوړل نو دی وایي موږ هم ایمان راوړل. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، او کله چې ځان لشي دي د خپلو شیطانانو سره، یا کله چې لاړ شي دي خپلو شیطانانو ته، قالوا نو وایي انا معکم، یقینا موږ ستاسو سره یو، موږ ستاسو ملګري یو. انما نحن مستهزئون، یقینا موږ هم مسخرې کوونکي یو، موږ هم مذاق کوونکي یو. الله یستهزئ بهم، الله سزا ورکي دی له مسخرو د دی، و یمدهم او زیات کوي دی لرا فی طغیانهم په سرکشی د دی کې، یا مهون سرګردان دی.
داسې کېږي کله چې یو سړی کله چې یو ښکاري ښکار کوي یو مهی په دام کې په میله کې په کونډه کې راونیسي او مهی زوروي هغه دا کونډه شلی تار شلی نو دی پسې تار سس کی خلک وایي تناو پسې سس کی دې دپاره چې دی ښه راګیر شي ښه نو هغه منډې تړلې ووهي ستړی شي لوکوټې بیا یې چې راکاږي نو سیده را رواني ښه دا هماغه دی الله رب العزت دله مهلت ورکړی چې د کله دغه نافرمانی کول او فورا یې رانیوی دغه مخې ته بیا نور نافرمانی نه شو کولی الله دله مهلت ورکړو ځه څه چې کې کوه نو دی ازاد شو دی وایي ځه په دې کې کس خیر دی ښه نو الله یستهزئ بهم الله سزا ورکوي دې د مسخرو د دې ویمدهم او زیاته کوي دې لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دې کې یعمهون سرګردان دي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دی چې اغستې د ګمراهي په بدله د هدایت کې غوره کړي دا ګمراهي په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نه هیڅ فایده ونه کړه تجارت د دې وما كانوا مهتدین او نه دي دي لار موندونکي الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يوم تبعث